سمع نه بعد بصر ذکر دی چونکه سمع باندې دین اکثره یې موقوف و ځکه اکثره یې د دین خبره صادق ده چې وحی مبارک ده هغه سمع سره تعلق لري بصر د دې ممید ده ځکه چې خبره صادق اکثر مکتوبی نو کتابت پته په بصر لګي دیو چې بصر ذکر کوي وای قوت موداتن بیا دا په زاړه سوال کوي چې بصر نه به جاري هم مرادي چې غوښونه جوړه ده دا خو سبب دی نه دا خو سبب دی ظلمت ده دا وینه قوت موداتن دا یو قوت نور ده موداتن چې دا وځه سوای ده لجانب د خالق حقیقی نه سبحانه وتعالى فی العصبتین په دوو پټو کې المجوفتین چې ډاډې دي اصل کې دوه وای جالینوس وای چې اعصاب څومره بدن کې دي دا مثبت دي مثبت معنی ټینګ دي منځ کې لار نشته او دې کې چې کوم روح ورځي په دې اعصابو کې چې کوم روح ورځي دا روح لطافت لوجنه داسې سرایت پکې کې کشعاع فلما لکه المر شعاع چې په اوبو کې سرایت کوي د اوبو خو ټینګې دي که نه منځ کې ګېډه خو یې نشته خو المر شعاع چې په لګي نو په دې اوبو کې سرایت کوي ځکه دا شعاع ډېرې لطیفې دي داسې عام اعصاب چې بدن کې دي دې کې چې کوم روح اثر کوي نو دا اثرات دي چې دا اعصاب مثبت دي یعنې ټینګ دي نسې ټینګ ده نسې ډډ نه ده کلاو نه ده نسې خو دا روح داسې سرایت پکې کوي لطافت له وجې لکه شعاع شمسي چې سرایت کوي په اوبو کې صرف سترګو والے چې کومې رګونه دي اعصاب دي دغه ډډ دي وجه دا ده چې دلته روح نورانی ته ضرورت ده او ډېر روح نورانی ته ضرورت ده روح نور وال روح دا په دو کې ډېر سرایت چې وکړي ځکه دوی ادراک کوي د مبصراتو د نور په واسطه نو دوی اعصابو ته ډېر زیات ضرورت ده د روح ورزولو چې کوم روح نورانی ده چې په دې رګونو کې ډېر جمع سي دا روح نورانی چې هغې په واسطې سره دو صحیح ادراک وکړي د مبصراتو ځکه د مبصراتو نقش چې اخلي دا د نور له وجې اخلي سترګې دیو چې خدای پاک دو ډډې پیدا کړي مجوفې ګېډه لري دا روح نورانی پکې زیات سرایت دي ځکه دې سره ولګول فی الحسبتین المجوفتین دا داسې دوه پټې دي رګونه دي چې دا مجوف دي یعنې ګېډه لري من کې فضا لري فضا دا چې په کوم دي جمع شوي دي هغه ته مجمع النور وایي او مجمع النورین ورته وایي ځکه دلته دوه نورو اجتماع ده د یوې سترګې رګ چې کوم نور د نفس کې په دې رګ کې هغه نور د بلې سترګې نور دا په یوه دي جمع کېږي هغه یو ځای چې جمع کېږي هغه ته وایي مجمع النور یا مجمع النورین دا مجمع النورین خدای پاک ولې پیدا کړی ده دې وجې نه پیدا کړی ده چې زیات قوت پیدا شي په دې روح نورانی کې چې زیات ادراک وکړي ځکه چې په رګو چې مختلف خو کمزوره ده به چې چېرته جمع شي سره نو هلته به دا روح نورانی زیات قوي مضبوطي به چې زیات قوي مضبوط شي نو به دا نقش د مبصراتو صحیح اخلي یا دې وجې نه خدای پاک یو ځای جمع کړی ده دا نور چې هلته مجموع النور وایي چې مرئي یو ښکاري ده که دا دوه رګونه دغسې مفترق رواني جدا جدا بیا خو یو نور ادراک کوي د شي نقش اخلي بلې کوي بیا به شاید دوه ښکاري فی الواقع به یو وي نو هغه مجموع نور خدای یو که سره دې دپاره چې صورت کې مرئي یو ښکاره شي اوس اصل کې دغه دوه رګونه چې سترګو ته راغلي دي دا په مقدم الدماغ کې راغلي دي یعنې د دماغ مخې ته حصه چې ده دلته دا دوه رګونه راغلي دي منشأ جای د وجود مقدم الدماغ ده خدا
قوت شامې چې کوم رګونه دي هغې سره شاته دي ټچ دي ورسره، یعنی هغه شامې چې کوم رګونه دي هغه رګونه مخې ته دي دونه ول شاته ټچ پسې لګېدلي. دې وجې نه وایي کله کله داسې چل کېږي چې په دې قوت شامه کې کله کله سړی د سترګو رانجو بوی محسوس دي. د سترګو رانجو کله خوشبوی یو بوی لري که نه، نو هغه سترګو رانجو په دې رګونو تلي، نو هلته کې چونکې دا د قوت شامې د رګونو سره ټچ د رګونه شاته راغلي دي. دې له وجې نه هغه اثر د دې رانجو اثر هغه مجموع النور له وجې نه په دې قوت شامې رګونو باندې منتقل شي، نو سړی هغه بوی مخصوصوي د رانجو. دې چې اوس دوه قوله دي. دلته شرکایت چې کوم عبارت کړی دا د دوو قولو احتمال لري، مګر یو پکې ظاهر ده. هغه دا چې دا دوه رګونه دماغونه چې راغلي دي د دماغو په مقدمې کې راغلي دي، بیا سترګو ته رسېدلي دي، د انسانو ته رسېدلي. انسان د کسي ته وایي، د کسو ته چې رسېدلي دي دا دوه رګونه، او یو ځای کې دا رګونه یو ځای شوي دي. دې دپاره چې دا نور مجتمع یا مضبوط نور دي چې هلته ادراک صحیح وکړي. دا په کومې طریقې سره دا دوه رګونه یو ځای شوي دي؟ تقاطع یې کړې ده که تلاقي یې کړې ده؟ محض اتصال ده. نو هغه اهل تشریح چې دي چې د بدن تشریح کوي، یو خلکو دلته دوه قوله کړي. یو قول دا کړی دی چې دا رګونو کې تقاطع شوې ده. دا مجموع النور چې پیدا شوی ده دا د تقاطع په سبیل پیدا شوی ده، یعنې یو رګ په بل باندې مقاطع ګرځېدلی ده. ښی سترګې رګ راغلی ده کیڼې والی، یو بل یې کټ کړي دي، داسې یو بل باندې مقاطع شوی ده. تقاطع دې ته وایي چې یو په بل باندې مرور وکړي. نو دا ښی سترګې رګ دغه ده، کیڼې وال دا ده. نو ښی سترګې رګ راغلی دا تقاطع یې کړې. بیا د ښی سترګې رګ کیڼې ته تللی دی، داسې کیڼې وال ښی ته تللی دی. دا تقاطع ځای چې ده دا مجموع النور ده. بل قول دا ده چې دې کې اتصال د تقاطع نشته. څرنګه اتصال ده؟ له دماغونه دوه رګه راغلي دي داسې، بیا دغه ځای متصل شوي دي یو بل سره. بیا ښی ته تللی ده، ښی داسې لکه دې ته ګوره، کیڼې سترګې ته تللی ده. چې تقاطع وکړي داسې، بیا ښی ګوره ده د ښی کیڼې ته لاړه، کیڼ وال چې راغلی و هغه ښی طرف ته لاړه. نو تقاطع کې عدل بدل راځي، هغه ښی سترګې وال کیڼ طرف ته ځي، کیڼ سیډ وال ښی طرف ته ځي. په تلاقي او په اتصال کې دغسې راغلي دماغونه، دا دماغ دي داسې راغلی. بیا دلته یو ځای کې اتصال وکړو، اتصال نه بعد بیا ښی رګ ښی سترګې ته راړی، کیڼ رګ کیڼې ته راړی. دا د اهل تشریح دوه قوله دي. دلته شرکایت ته تلاقیان ویلي دي چې ملاقات کوي. نو ملاقات په دواړو کې استعمالېږي، په اتصال کې استعمالېږي، دې ته ملاقات وایي، او په تقاطع کې استعمالېږي. مګر اتصال اظهر ده. د تلاقي خو دواړو ته وایي ملاقات، تقاطع کې ملاقات وي، اتصال کې ملاقات، مګر تلاقي اظهر په اتصال کې ده. په تقاطع کې استعمال ټیک ته دی تلاقي، خو اظهر په اتصال کې ده. ملاقات غالبا دغه ته وایي چې دوه شیان سره یو ځای چې متصل. تقاطع ته غالبا نه وایي. اگر که تقاطع کې ملاقات وي نو دلته تلاقیان شرکایت ویلي چې د تقاطع احتمال لري، د اتصال احتمال لري، مګر اتصال اظهر ده پکې. نور په دواړو حمل صحیح ده. په شرع مقاصد کې به وایي تتقاطعان، هلته تلاقیان نه وایي، هلته وایي تتقاطعان. دواړو خپل منځ کې تقاطع کړې ده. نو بیا هلته هغه رګونو چې یو بل سره تقاطع وکړه، مجموع النور پیدا شو. نو ان نفس په تقاطع کې ظاهر دغه قول ده تلاقیان ول چې دواړو باندې احتمال پیدا شي، او دا اتصال پکې اظهر ده. اگر تلاقي په اتصال کې اظهر ده چې دا نه مراد چې نو دا ډېر ظاهري.
وجه دا ده چې خو دې کې موافقت کې قانون ده چې دوه رګونه راله شای او کیڼ بیا شای شي طرف ته راله کیڼ طرف ته راله دا پکې ظاهره ترجمه ده دې وجه دا تطلاقیان عبارت مزیدار ده په بسر شال مقاصد ته ځکه دا د تقاطع احتمال لري د اتصال احتمال لري اتصال پکې اظهار ده او دا په مراد کې هم اظهار ده ځکه چې قانون هم دا وایي د فطرت چې شاید شي طرف ته یا کیڼ دي کیڼ طرف ته ذکر قوت موداتون دا یو طاقت ته چې وځه شوی ده الله سبحانه و ذکر خلاف بتاینه په دوو اعصابو کې چې دا رګونه دي المجوفتین ګډه لري منځ ګډه لري تجویف معنی خلا لري اللتین هغه دوا امن شی مقدم الدماغ دي دماغ په مقدمي کې راغلي ا دې قوت شامل رګونه سره لاندې متصل پراته دي اللتین هغه ته طلاقیان چې ملاقات کوي کتقاتو یا کوي اتصالي چې هر یوي ثم تفترقان بیا جلا کېږي فتعدیان بیا رسیږي دا دوه سره الى العينين دوه سترګو ته خلاص تدرك بالازواج والالوان والاشكال والمقادير والحركات والحسن والخلق وغير ذلك دا اوس قوت باصره چونکه سبب دی علم دا یو عالم اگر کا نفس کا او سبب هدايه ده سبب دي شی باندې کله کله اطلاق کې مسبب کړي نو دې ته موږ عالم وایي یو یا دا چې اشعری حواس ته عالمان وایي دیو دې باندې اطلاق ته ادراک صحیح ده ځکه دا وایي تدرک بالازوا دوسره ادراک کې مدرکات اوس بیانې چې لکه دې قوت بصری مدرکات څه دي معلومات هغه شاید د دې چې مبصر واقع کړي مبصر چې دا قوت بصری په لګي هغه مبصرات څوک دي وي ضوء د رڼا رنگ دا ځکه ظاهر چې موږ ضوء وینو رڼا وینو یا رنگونه وینو ادا نور اجسام چې دي دا خو د رنگونو لاندې پټ پراته دي او یا تور رنگي یا سور رنگي مثال په تور رنگونه دي توري زیړی چي د رنگونو لاندې اجسام ارس پټي نو تاسو سترګې چې لګي قوت باصره په مبصر نو رڼا ظاهر کې لشکاري یا رنگ مبصری یا شکل مبصری شکل چې ته وایي حیات اصله ده د احاطه د حد واحد یا حدودنا بالمقدار حد واحد لکه پوره یو حد دی وسط یا دوه حدا لکه نصف کوره چې کوره په من دوه ځای شاته طرف مستدیر ده دا ځای مسطح ته مستقیم یا ډیر حدود احاطه او په مقدار لکه مثلث کې درې حدود احاطه ده مربع کې څلور حدود احاطه ده نو شکل چاته وایي هيئت ته وایي چې حاصلي د احاطه د یو حد نه لکه کوره باندې یو حد احاطه ده یوې سر یا دوه حد نه لکه نصف کوره یا ډیر حدود نه لکه مثلث مربع کې بالمقدار په سطح باندې چې کومه احاطه راغلي دغه چې کومه هيئت حاصلي دا شکل دا ته هيئت د شکل وایي دغه هيئت نو دا پستر ګولې دلته والمقادير مقدارات پریدل مقدار څه ته وایي مقدار معنا ما يتقدر چې کوم شي اندازه کې دی من حيث الفتح لك خط صفحه دا کېږي کنه یا من حيث العدد مقادير مقدار ته وایي مقدار معنا ما يتقدر چې اندازه یې لګي په کچ یا په عدد نو خط کا صفحه دا دوه اندازه لګي په کچ سره یا په عدد پته لګي دغه شیان په لیدل یعنی خط لیدای چې په صفحه سره پویني په سترګو عدد پویني سوال چې عدد په انتظاری ده خو نه لیدای عدد لیدل چې په اعتبار د محدود سره یا سړی دی لاونی دی لا موټر دی لا څه حرکت په لیدل چې حسن په لیدل چې په سترګو خوب په لیدل وغير ذلك لکه یو شای شفافي شفاف من نرم یا کثیفي ټینګي دروندي لکه دا دیوال کثیف دا شان په لیدل دي تفسیر خیالي کې راځي دی صحیح تدرک بالازوا په دې باندې رڼاګانې دي ولالوان رنگونه شکلونه مقادیر ما يتقدر
هغه شی لیدلی دي چې کچ چې په کچ معلومېږي اندازه یې لګي په کچ یا په عادت حرکات حسن کفحه وغیر ذلك لك شفاف کثاف کثیف مما يخلق الله سبحانه وتعالى ادراکا فی نفس عند استعمال لفظ تلك القوه دغه د سوال کې چې لکه تاسو تدرکو ویلا دې خدای مله چې دوه مدرکین پولیس تصریح کوي چې مدرک خو نفس تا وستوي تدرکو بیا دوسره ادراک کړي پولیس وایي چې مدرک نفس تا دا څنګه خبره ځوان دا چې تا خو ځل ویل دي اسباب دی علم درې دي نو حواس ته خو دې سبب ویل دي تا ویل دي چې اسباب العلم ثلاثه الحواس حواس ته خو دې سبب ویل دي به څنګه وایي تدرکو بیا او دوه معلومې دي نو دا دوه وجنه تدرکو بیا ټیک نه ده یو دا حواس ته سبب ویل دي انو سبب په دې ته وایي چې مدرک نه یې کنه خو سبب دی ادراک بل نشته وایي چې عالم او مدرک نفس تا به څنګه درته تدرکو بیا وایي دا جواب دی دا وایي چې دلته ادراک نفس کې مراد ده مدرک نفس تا ادیته می چې مدرک ویل دي اند استعمال لفظ تلک القوت چې بنده دا قوت استعمال کی یعنی دا آله الادراک نو پاله باندې می ادراک اطلاق کړی چې دا مدرک ده نو دا آله دا او مدرک نفس ده دا آله دا جاسوسی ورکی نفس ده سترګې صورت ورکی بیا نفس ته علم حاصل بل علم په نفس کې چې راځي اند استعمال لفظ تلک القوت چې بنده دا قوت استعمال کی سترګې استعمال کی غوږ استعمال کی الی اخره بیا نفس کې ادراک پیدا نو مدرک نفس ته زدا منه دونه دي مدرکین دلته تدرکو معنا دا چې دو عالی دي ادراک دي دا سترګې دا صورت نفس ته ورکی جاسوس پته ورته بل دا مسله کوي چې لکه دا ادراک چې په نفس کې پیدا ده نو دا نفس د خپل ادراک لپاره مستقل ده چې مستقل څه به خدای مؤثر حقيقي چې ادراک کې دا مستقل حالانکه مؤثر حقيقي هو واجب تعالی سبحانه و تعالی ای وینا نه خدای پاک پیدا کوي په نفس کې پیدا کوي اند استعمال لفظ تلک القوت چې بنده د سترګې استعمال کی مثلا ذکر ولا مما يخلق سبحانه و تعالی دا یې مما دا ټول شیان په معلومه دي وغیر ذلك دا حسن کبح وغیر ذلك دا نور شیان لکه شفاف کثیف معلومه دي مما يخلق الله تعالی دا یې کبیر نه دي چې خدای پاک پیدا کوي ادراکا علم دې شیان په نفس په نفس ناته کوي ان د استعمال لفظ تلک القوت چې بنده استعمال کې د قوت لري